که واتس اپ استعمالوي نو بدی طریقو باندې تاسو له پوه کېده چې دی دا لازم دي ځکه که بدی تاسو پوه شئ نو تاسو ته په واتس اپ په استعمالېدو کې چې دی نور به هم آسان شي. بدی ویډیو کې به تاسو ته د واتس اپ پټ رازونه چې دي دا به درته ښیم. داسې طریقې دي په واتس اپ کې چې هغه پټې پرتې دي او زیاتر کسانو ته چې دی دغه طریقې نه دي معلوم. نو بدی ویډیو کې به تاسو ته د واتس اپ یو څو رازونه چې دي هغه به ښیم، خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي نو تاسو راخلئ دا ویډیو چې دا مخکې شیر کوئ. بل لا په کمنټس کې به راته لازم دا وایي چې بدی کې تاسو ته کومه طریقه چې دا هغه معلومه او بدی کې تاسو کومه طریقه چې دا هغه خوښه شوه. د هغې لپاره چې دی تاسو به خپل واتس اپ چې دی دا به کولاوئ او کوم کس ته چې تاسو میسیجونه کوئ د هغه ځای چې دی هغه به کولاو کوئ. کوم ځای کې تاسو خپل ملګري ته میسیج کوئ یا خپل فیملی ته کوئ نو هغه د میسیجونه هغه ځای چې دی دا به د ځان سره کولاو کوئ. چې دغه کولاو کوئ نو بدی کې دننه دغه سیټینګونه پراته دي، دغه درته ښیم دا کم پټ پټ رازونه چې بدی ځای کې پراته دي هغه درته ښیم چې هغه تاسو په خپل استعمال کولی نو تاسو ته به واتس اپ نور هم په استعمالېدو کې چې دی دا به آسان شي. نو اول نمبر ته دا ښیم چې تاسو به ویډیو میسیج چې دی دا به څنګه لیږئ. ځینې کسان ته خو به د ویډیو میسیج د لیږلو د آپشن چې دی د دې به ورته پته وي، خو اوس هغه طریقه چې دا هغه یې چینج کړې ده. د دې نه مخکې چې به دا موږ ویډیو میسیج لیږلو نو هغه چې دی هغه دلته کې چې موږ کله د میک دا نښه داسې وواله نو ډایرکټ به هغه آپشن چې دی دلته کې به موږ ته شو. خو اوس چې دی هغه آپشن چې دی د دې ځای نه ختم کړی، که اوس موږ دوه پیرې دا میک وو نو هغه نه شو کېږي. بیا دا لاړو سیټینګ ته، نو سیټینګ نه به تاسو هغه آپشن آن کړو نو چې بیا به دلته کې دوه پیرې دا ځای ووالو نو بیا به دغه آپشن چې دی دا به آن شو. خو اوس چې دی د دې ځای نه بیا هم ورکه کړی هغه سیټینګ هغه آپشن چې دی هغه یې ختم کړی دی. اوس دلته کې راوړی لاندې به تاسو ته د کیمرې د آپشن چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي. کله چې د کیمرې د آپشن تاسو ووایئ نو تاسو ډایرکټ ویډیو چې دی ریکارډ کوئ یا د خپل ګیلري نه چې دی تصویران هم راغستی شئ، ویډیو هم راغستی شئ، په دې کیمره باندې چې دی تصویر هم ایستی شئ. خو په دې کې پټ یو راز دی چې په هغې باندې تاسو ویډیو میسیج چې دی دا هم سیټ کولی شئ. کله چې تاسو په دې کیمرې لږ ساعت له داسې زور وکئ او دا لږ داسې بره کوئ نو په دې کې تاسو ویډیو چې دا هغه هم ریکارډ کولی شئ. لکه اوس پکې دا راغله موږ پکې ویډیو چې دا په دې کې دا ریکارډ کړو نو دا ویډیو چې دا موږ خپل ملګرو ته چې دی هم لیږلی شو، د دې ځای نه چې دی موږ دا ویډیو سیټ کولی شو. نو دا هم په دې کې یو پټ راز و چې دا پروت و، دا به زیاتر کسانو ته چې دی دا به نه معلوم. نو په کمنټس کې به راته لازم وایي چې دا آپشن تاسو ته معلوم و که نه. دغه شانتې په دویم نمبر چې زموږ سره کوم آپشن دی او دا په واتس اپ کې یو ځای شوی دی په دې باندې هم زموږ جدا ویډیو چې دا په تفصیل سره پرته وه. که تاسو په واتس اپ کې ویډیو لیږئ یا تصویر لیږئ یا اډیو دغه کوئ میسیج کوئ نو تاسو چې دی هغه یو پیره یو کس ته هم لیږلی شئ. تاسو وایئ چې دغه میسیج چې دی دا د سر نه پروت یا د تصویر ورسره نه پروت یا د ویډیو چې دا ورسره نه پرته نو دغه آپشن چې دی دا تاسو هم په دې کې کولی شئ چې ډایرکټ په یو پیر ورولږئ، دویم پیر چې دی هغه به هغه میسیج هم نشي کتلی او هغه تصویر چې دی دا به هم نشي کتلی. لکه اوس موږ د اډیو میسیج لیږو په دې باندې موږ داسې لږ زور وکړو او دا موږ له پاسه کړو نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي د ایک دا نښه به ښکارېږي او دا ګول دایره چې دا د چاپېر ده. کله چې موږ په دې ګول دایره باندې زور وکړو دا شنه شوه، دا ایک چې دی دا پکې سپین ښکاره شو او دا دایره چې دا شنه شوه. چې دا شنه شوه او اوس دا میسیج موږ چا ته ورولېږو نو هغه به یو پیر اوري او دوباره چې دی دا میسیج نشي اورېدلی. دغه شانتې که تاسو تصویر لیږئ او هم یو پې دا آپشن آن کړو نو هغه به یو پیر چې دی هغه به یې اوري او دویم پیر چې دی دا به یې نشي اورېدلی. بل لا په دې کې راتلونکی یو بل اپډیټ هم دی چې اوس په تاسو ته دوه پیرې چې دی هغه تصویر به ښکارېږي او دوه پیرې به هغه میسیج ښکارېږي. خو به تاسو د دې ځای نه چې دی هغه به آن کوئ او اپ کوئ. په راتلونکي وخت کې چې دی هغه په دې کې یو ځای کېدای شي دا ویډیو تاسو ګورئ او هغه آپشن پکې یو ځای شي یا پکې ځینې کسانو ته چې دی هغه آپشن کېدای شي چې میلاو شي که کومو ته میلاو شي نو هغه هم لاندې کمنټ چې دی هغه لازم وکړئ. دریم نمبر کم پټ راز چې دی د دې واتس اپ او تاسو یو کس ته میسیج کوئ، ملګري ته میسیج کوئ یا چا ته میسیج کوئ نو بل پکې دا راز پروت دی. که تاسو یو ملګری ستاسو سره څه واده وکړي چې زه به را پلانې کار کوم او هغه بیا میسیجونه وکړي او ستاسو نه خبره یې چې هغه ستاسو سره کم واده کړی یا تاسو ته کم میسیج کړو یا راته یو کس دروغ وایي یا راته کنسل وکړي او تاسو وایئ چې دغه میسیج چې دی دا موږ ته یادي چې د فلاني کس چې دی موږ ته دا خبره کړې ده. یا ځینې کسانو ته ډېر میسیجونه راځي نو ځینې کسانو ته پکې بدې ردې ووایي نو دوی وایي چې دا کس چې دی دا خو موږ نه پېژنو. ځینې کسان دا کس چې دی دا بیا دوباره نه پېژني نو هغه تاسو چې دی کله د هغه میسیج پین کوي له پاسه پین کوي د ځان سره نو چې هغه پین کوي نو تاسو ته به پته لګي چې د فلاني کس چې دی موږ ته دا خبره کړې وه نو د هغې لپاره به داسې چل کوئ لکه اوس زموږ سره په دې واتس اپ کې چې دی دا تصویر دی تصویر به تاسو ته ښکارېږي په دې باندې موږ لږ داسې زور وکړو چې څنګه زور وکړو نو له پاسه د ګوټه دا درې ټاکې دي دا به داسې ووایي او دلته کې د پین د آپشن چې دی دا به ځان سره دغه شانتې ووایي. په دې کې تاسو له بیا دغه درکړي دي چې تاسو د 24 ګنټې لپاره پین کوئ یا د 2 ورځو لپاره یا د 30 ورځو لپاره. نو که د 30 ورځو لپاره تاسو پین کو او دغه کس تاسو ته دوباره میسیج کوو لکه دا اوس موږ چې د ځان سره د 2 ورځو لپاره پین کو نو موږ ته به اوس دا پته لګي د فلاني کس موږ ته دا میسیج کړو ځکه له
لپاسه د پین د اپشن چې د ښکاریږي او د تصویر چې دا وسرم ښکاریږي نو بده چې موږ کله زور وکړو موږ دغه تصویر چې دا به شو کیږي بل چې هغه بده کې سلی کړی نو هغه لیکل چې دی هغه هم لپاسه شو کیږي نو دا هم چې په واتس اپ کې یو پټ راز چې دا پروتو د دې بم ډیرو کسان ته چې د دې په پته نه دغه شانت پکې نور هم ډیر پټ رازونه چې دي هغه پکې پراته دي په څلورم نمبر چې کم پټ راز پکې پروت دی هغه هم زیاتره کسان ته چې دغه باندې پته بدی کې چې تاسو کم تصویر لګي یا ویډیو لګي نو اکثر دغه کوالټي چې دا هغه خرابيږي د دې بم ځین کسان ته چې پته باندې د دې اپډیټ خو لګورځي شوې دي خو ځین کسان ته ورته پته نه نو کته تاسو ویډیو لګي یا تصویر لګي تاسو چې په کوالټي کې لړ شي نو دغه لپاره به تاسو ته د میسج به دی ځکه د اپشن کاریږي چې دا وایي تاسو ته به د اپشن نه چي دا به کولو شي څنګه دا تاسو ته کولو شو نو بدی کې به تاسو لار شیخ خپل ګیلری ته دا هغه ځکه یو تصویر براوالي یا به ویډیو راوالي ایو څنګه راوغه سره د شانتي لکه اوس موږ دا یو ویډیو چې دا راوغه سره ځان سره کولو کړه څنګه دا ویډیو کولو کړه لپاسه دی ګټه به تاسو ته د ایچ ډي د اپشن چې دا به تاسو ته ښکاریږي چې کله دغه ایچ ډي د اپشن چې دا تاسو د سووي نو تاسو ته دلته کې لاړ شي راشي وای که تاسو په ایچ ډي کوالټي کې لګي نو دا لاندې چې دا به تاسو نه کوي دا په ایچ ډي کوالټي کې چې دا به کسته چې دا ویډیو به شیر کیږي او کدا 100 ام بي نه سیوای نو بیا به پرو ویډیو چې دا باندې شیر کیږي لکه د 100 ام بي نه ویډیو چې ورازي نو بیا به ویډیو چې دا به پرو نه شیر کیږي هغه نه بس پارټونه چې دي هغه کټ کیږي خو نور چې دی په دې طریقه باندې چې دی تاسو دغه چې د ویډیو په ایچ ډي کوالټي کې یا تصویر لګي نو دا به کوم شیر کولای شي نو دا یو څلور اپشن نه دي چې دا پټ بدی کې پراته ډیرو کسان ته بر دې پته نه نو په کمنټس کې راته لازم وای چې بدی کې تاسو ته د کوم پته وا او کوم بدی کې تاسو چې دی هغه خوښ شو